بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة قرآن اول سورت سے پدے مصحف کے اور پنځم دے کو نزول کے پس سورت مدثرنا. سورة الفاتحة یو عظیم سورت سے قرآن کریم ددی په حق کې صحیح حدیث هغه چې دار قطنی راغسته دی چې نبی علیہ السلام ویلي چې ما انزل الله فی التوراة ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلها. دا صورت ته چې دا څنګه په تورات کې نازل شوی نو په انجیل کې نازل شوی نو په زبور کې ان په قرآن کې د دې مثال شته. دا سودو جنې دومره عظمتو دا دیو جنې چې دغه کوم علوم را جمع شوي د قرآن نابل صورت کې نشي کېده. د دې وجنه د فضیلت یو سبب یې ده چې د نورو صورتونو اکثر یو نومي یا دوی یا زیات نه زیات درې نمونه او د سورۃ الفاتحه نمونه زیات دي. بعضې 12 پورې وي، بیا د 15 پورې وي. دا زیادت د نمونو دلیل د شرافت. علامہ ابن قیم وی انور محدثین و مفسرین چې دی یو نوم دی سورۃ الفاتحه فتحه کلاول طویل شي دې سره قرآن شوروش او دویم نوم دی سورۃ کافیه ځکه چې د هدایت لپاره یو بنده د اصلاح لپاره دا کافی ده. دویم د دیو جنو طویلی چې بعضی منځونه صرف په دی باندې کیږي. قبل صورت و سرونه نو منځ شو کچره دا پکې نه سمون نکیږي بغیر د دینه دی کې الله دا کفایت یې خره. دریم نوم یې سورۃ وافیہ. ځکه وافیہ د وفا نه دی، وفا پوروالی ته وایي. دا سورت به په مانځه کې پوره لولې، د نورو سورتونو دا حکم نشته. دا کله نیمګړی ولوسته نو مونږ نه کېږي. نورو سورتونو کې د درې آیات وې نو بس مونږ شو کټول دې تر اخره پورې ونه رساو او دې توافیه وې نو دا پوره وې غواړي مونږ باندې کېږي. څلورم نوم دې شافیہ. دا د شفانه دې چې الله دې کې علاج اچولې دي. او پنځم نوم یې دې سورۃ الشفاء. دې مستقل نوم دی چې حدیث کې راغلی الفاتحه شفاء من كل سم. سورۃ فاتحه شفاء د هر زهريله شی نه، ظاهری او باطنی. دلیل په دې باندې هغه حدیثو د ابو سعید خدری رضی الله عنه چې هغه په وطن باندې دمه جوړو دا صورت یې ویلو هغه سره علاج شي او صحت یې راغلو. نبی علیہ السلام ته تاسو کړو چې تاسو څنګه دم واچو؟ بما به سورۃ الفاتحه وي. تاسو یې چاوي چې دې کې شفا ده. بس ما سے دې آیاتونو توقاتو
وزما زړه کې راغله چې دې کې شفا وایي سورۃ الشفاء ته وایي شپږم نوم یې د سورۃ الکنز دیو جنو ته وایي چې حدیث کې راځي چې دا د کنز او خزانه نه راغلي چې کوم د عرش د لاندې چې نورو کتابونو کې نو نازل شوی دی خصوصیت اوم نوم یې د سورۃ الدعاء ځکه دې کې چې الحمد راغلی دا تاسو ورسره اهدنا الصراط المستقیم دې ته دعا وکوي مشهور حدیثو نبی علیہ السلام ویلو افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ بہتر ذکر لا الہ الا اللہ اور بہتر دعا الحمدللہ دیتے دعا ویلی دا او اتم نمی سورۃ الصلاۃ یعنی او صورت چې موږ بغیر داغه نه کیږي او نه هم نوم یو سورۃ الحمد ذکر دې کې الله کوم حمد ثنا ده لازم په خاصه ترتیب سره بل صورت کې نه راغلي دسم نوم یې د ام الکتاب ام الکتاب ایو لسم د ام القرآن ادوار جدا جدا نمونه دي ولی وته ام الكتاب ویلی ام القرآن ځکه دا اصول دي چې خو په عربی کې مور ته وي او بیا دا لفظ په هر هغه ځای کې استعمال شوی چې هغه د نور په نسبت سره اصلي بنیادی او ټول مضامین هغه ترجمه کیږي هغه ته وي نو لکه لوح محفوظ ته الکتاب وی کنه دغه ټول کتابونه دا غین راغلي دي هغه بنیاد دی او اصل دی دا څه د سر دی سرمن ته عربی کې الرأس وی ځکه دې سرمندار سره جمع کړی دي کنه مې مکه معظمه د هغه تویل شي القرآن القرآن دغه څومره دنیا کې کلی ټولو ترجمه کیږي نو کوم زینو ملکونه خلق دې ترازی نو ټولو کله مور ده القرآن وته سورۃ فاتحه ته الکتاب او القرآن ولي وي ځکه چې ټول قرآن دې ترجمه کیږي نو څنګه ترجمه کیږي دا خو لږ آیاتونه دي یو کو دا په اعتبار د معنا او د مطلب سره هغه کې بیا د مفسرینو مختلف اقوال دي یو قول دا د امام غزالی رحمت الله علیه 505 کی وفات ته دا تفسیرم دی جواهر القرآن دا رستو لیکل دی او ډیر عنوان کړو چې لقد ضيعت شطرا من عمري الى خلاف القرآن ډیر وخت مې وی ضایع کو بنور علمونو کې اخر کې بیا قرآن ته توجه پیدا شو ځکه ډیر مهارت نه هغه چې په دین کې لس علوم دي او هغه ته په دې سورۃ الفاتحه کې راجمه دي یو ته ویل شي علم د ذات الله بل ته د صفات الله بل ته د افعال څلورم ته ویل شي علم د نبوت پنځم ته ویل شي علم د معاد قیامت خبره شپږم ته ویل شي علم د تزکیه چې اول سره ځان پاک کی عقیده صحیح صفا کی اوم ته ویل شي علم د تحلیه چې رست بیا
پس د صفاینا فلزان خیسته کی په اعمال سره په طاعات سره عبادت سره او اتم د علم د احکام بیا ته واړه پکشته نو علم د ذات هو الحمدلله کې راغلي صفات کې رب العالمین الرحمن الرحیم افعال دی ایاک نعبد و ایاک نستعین ارس چکی او علم د معاد مالک یوم الدین قیامت احوال لی تزکیہ و تحلیہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین او احکام چې دي کنه احکام صحیح وسنیک احکام یې غلطی ناغا انعمت علیہم مغضوب علیہم ولا الضالین داری وی دا ته قسمه به کشته وی دو پکې نشته کم چې الاحتجاج د باطل مقابله چې دا غین علم کلام جوړ شوی زمونږ په شریعت کې او عبادت چې غین فقه جوړ شوی دا وروي دا پکې نشته حضرت شیخ ویلی په خلاصه کې سمت الدرر کې چې ولم يتفتن امام غزالی نے کوشش چې لسواله پکشته ادي چې محاجه یا دي احتجاج اپ یا کنا بدو کې راغله دي او چې علم کلام یا علم فقه هغه په دې نه صراط المستقیم کې راغلي دا ټول په دې کې موجود دي یا دواړه په یا کنا عبدو یا کنا نستعين کې یا کنا عبدو فقه او یا کنا نستعين محاجت ولته چې امداد غواړي خو چل وای کنه اسه خو څوک مدد نه غواړي حاجتي کنه حاجت دای چې مقابله مباحثه معارضه دی وجنه اصل لسوال وی پکشته ده دا وی د قرآن مضامین او په سورۃ الفاتحه کې ټول راجم شوی دي ځکه ته ام الكتاب وی ام القرآن دیم قول دا چې نه بس شپږ مضامین ټول په دین کې شته دین د شپږو امور نه جوړ دی چې د الله د ذات معرفت ته دیم د الله د صفاتو او دریم معاد مالک یوم الدین پورې دا راغلی څلورم احکام ایاک نعبد و ایاک نستعین کې راغلل پنځم د نیکو خلقو د ابرارو ذکر او شپږم د فجارو ذکر هغه په انعمت علیہم او مغضوب علیہم ولا الضالین کې راغلل دا شپږ خبرې دي او ټولې په سورۃ الفاتحه کې راجمع شوې ځکه دې ته ام الكتاب ویلي دي دریم قول د حسین علی رحمت الله علیه شیخ المشایخ او دا قول نو د حضرت علی ته رسول او چې دا هغه نقل دي چې قران کې څلور قسمه بیانېږي یو د الله خالقیت چې خالق هغه دی بل د الله تربیت چې پالنه هغه کوي مربي او دریم برکات ورکوونکی الله دی څلورم د قیامت د ټولو احوال مالک الله دا څلور دي چې د سورۃ فاتحه نه واخلي انعام پورې د خالقیت ذکر دی او سورۃ انعام نه تر کهف پورې دول سوراتونو کې د تربیت ذکر دی بیا د کهف نه تر سورۃ سبا پورې برکات دي سبا نه تر اخره پورې قیامت او احوال قیامت دي
دا څلور واړه په سورۃ الفاتحه کې شته کنه. الحمدللہ کی خالقیت سے چې الله ته پیدا کونکي نو، رب العالمین کی تربیت سے، الرحمن الرحیم برکات دنیا او آخرت، مالک یوم الدین دیکھے د قیامت سے. دا څلور واړه تر دغه پورا جمع کړی دي. ټول قرآن کې دغه بیانېږي. بعضې ډېر مختصر کوي چې نه دین خو د دوه خبرو نه جوړ دی، یو ته علم وي بل ته عمل وي. علم او عمل دا څیزونه دي. علم بیان شو تر مالک یوم الدین پورې. ځکه علم صحیح دای چې تعالی او پیژنې، دا او صفاتونه او پیژنې، د اسماء او پیژنې، معرفت د ذات او د اسماء او د صفاتو دا دې پورې. ورپسې د عمل مقام شروع شي، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا. یو علم دی بل عمل دی. هغه دواړه په سورۃ فاتحه کې راغلي نو لکه ټول دین چې پکې راجمع شوي. دیو جن دا حدیث کې راغلی وو چې الله رب العزت دنیا ته یو سل او سلور کتابونه نازل کړیو. دا غسلو واړو علم یې په دې سلورو کتابونو کې یې خېره چې تورات، انجیل، زبور، فرقان، قرآن چې دی. بیا د دې سلورو واړو علم په قرآن کې یې خېره. تورات، انجیل او زبور ټول وی په دې کې پراته دي قرآن کې. بیا د قرآن کریم ټول علم او اصول چې دي ناغه په دې چوالی مفصل وتوي. دا و سورتونه چې مخکې دي، بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف او سوره انفال او توبه په یو حساب دي. دې ته په اصول کې چوالی مفصل وي. په دې کې هغه ټول صحیح دي او د دې علم یې ټول بیا په سورۃ الفاتحه کې خېره نو. ذکر ته ام القرآن وی، ام الكتاب وته وی. چې څنګه الله وی ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. دا سبعا کې دا درې ترجمې وی چې ته مراد وو آیاتونه سورۃ الفاتحه دي. سبعا یا ته مراد دا و سورتونه دي اول چې وګدوګد دي. سورې توبه، انفال سره او سوکتنا و حوامیم اخلی و حوامیم دي. چې دا ټول حوامیم خلاصه په سورۃ الزمر کې راغلي ده چې فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. دغه کې راجمع کړی ده او دغه راوسته بیا په سورۃ الفاتحه کې چې ایاک نعبد د اخلاص هغه معنی کړی ده، خو په ابجدو کې انته مخلصین او اخلاص ویلو کنه، دلته اختصار وکړو په ایاک کې راوسته چې دا ولې مخ کې شوی دی. ځکه دې کې د اخلاص معنی پرته ده. ایاک نعبد خالص تا عبادت نه په یو جمله کې را لغار سره سبا سبا جو اټول په دې کې راغلل. نو ګوره چې څومره کوشش کینو مضامین ټول دې ترجمه کیږي. نو ځکه ته ام القرآن وی دا نومو د دې نوم دا وجه او بحث په زیات کړو مفسرینو. دولسم نوم یو سبع مثانی چې سورۃ حجر کې راغلي دي. هغه و آیاتونه چې مکرر راځي بیا بیا راځي، یا دیو جن چې نزول یې هم په مکه معظمه کې شوی دی او یې مدینه منوره کې شوی دی. بعض ویلو چې حسن بصری رحمت الله علیه وی چې دا سورۃ مدنی دی. یو ګور لوی عالم دی او در غلطی وکړه، الکه غلطی نه کړی، دا مکی دی او مدنی دی. مشهور خبردار چې دا په مکه کې نازل شوی او مدینه کې نازل شوی.
ځکه ته مسانی وی کنه یو معنا ده نزول کې تکرار دی دیر لسنم یو الاساس اساس بنیاد ته وی دا د ټول قران بنیاد دی ځکه چې دې کې هغه اصول معلوم کړل نو رسته په قران کې بیا نظر لګي دې کې دا فائدہ ده کنه بنیاد دی سوال لسنم یې الرقیہ دم طویلش دا حدیث ته وایي چې صحابي دمه چولې او سره خوشو بیا دا غینه ګړي بيزي په کوم راوسته ځکه حضرت شیخ ویلیو چې دا مبسوط کې لیکلي د امام سرخسی چې د کافرو مال کستا لاس تپاره طریقه راغی نو غنیمت ته که په جنگ دې نه واغستو کاری دغه سکاتو نیغ نیغ او تاسو نه راوړو دا غصب نه غنیمت ته که په دم دې نه واغستو دا دلیل نشي کېدی چې وګوره اجرت واغس په قران باندې نو دا دمو هغه د ثواب د پاره نو ویلي ابو سعید خدری سورۃ الفاتحه د ثواب د پاره نو ویلي د دم د پاره ویلی و نو د دم مثال د ډاکټر د انجکشن او د ګولۍ هغه خلک پیسې نه دغه جوابو دا جوابونه کړیو چې دا اجرت کې نه راځي ان لسنم یې د سورۃ السوال ذکر دې کې الله رب العزت مونږ ته د سوال طریقه خي چې سوال د الله نه کوي نو اولی صفاتونه بیان کړي مالک یوم الدین پورې بیا خپل عاجزی ذکر کوي چې یا کنا عبد و یا کنا نستعين چې الله ستاسو بندگی کو ستا غلامان یو ستا خادمان یو او ستا نارس کی مدد غواړو بس چې سینو تا ته چغه و چې الله سورۃ السوال اشپارسم یو سورۃ الشکر ولذلك دې کې کلمه د شکر راغلي ده الحمدلله کلمه الشکر دې کلمه د شکر ویل شي ولسم یو سورۃ القرآن العظیم دا آیت سورۃ حجر کی راغلی وکړه سبع مثانی و توموی القرآن العظیم و توموی دا سورۃ الفاتحه نمونه بعض شلو پوری یاد کړي خو برحال څومره چې نمونه زیاتیږي نو زمره دار یو سورۃ فضیلتی نو دیو جنم فضیلت ته سورۃ الفاتحه او بل چې دی کې الله رب العزت سره جمع کړی دي دا ول تر اخره پورې دا ټول داغه د ذات سره داغه د صفات سره داغه د افعال سره تعلق ساتي داغه د توحید اقسام دي پکې ډیرو دغه د الله توحید څو قسمه دی یو توحید د الوهیت وی الحمدلله بل ته توحید د ربوبیت وی رب العالمین او دا د ذات او د صفاتو توحید د الوهیت او د ربوبیت او د ذات او د صفاتو نو الله په خپل ذاتی نوم ذکر کړی دی رب العالمین یو صفت ته الرحمن الرحیم بل صفت ته مالک یوم الدین بل صفت ته دیتا اسماء او صفات وی اسماء حسنا او طویل صفات او طویل شي او بل دې توحید د افعال دا مطلب چې د ربنا تربیت جوړ شي د رحمان نه رحمت جوړ شي د رحیم نه رحیمیت جوړ شي د مالک نه مالکیت جوړ شي نو عموم پیدا شي دا د الله افعال دي تربیت سوک کی اللہ کی رحمت سوک نازلی اللہ نازلی او ملکیت دچا دے چې تعبیر کنه په مصدر سروشي دې ته ویل شي توحید د افعال اټولې په دې کې راجمع کړی دي
د وحدانیت مسله به کې تفصیلی ده، د نبوت مسله به کې تفصیلی ده، ځکه نبوت یې په دې ټولو کې ثابت کړی دی چې الوهیت نشي پیژندې که پیغمبر نه راغلی، الحمدلله. تربیت نشي پیژندې که پیغمبر نه راغلی، رحمانیت او رحیمیت چا نه پیژند که الله پیغمبر نه را لېږلی، مالکیت دغه سي عبادت او دغه سي استعانت دا ټول په دې کې موږ محتاج یو چې الله پیغمبر راولي. دغه سي هدایت موږ نه پیژندو چې هدایت څه ته وایي، دغه سي موږ نه پوهېدو چې د الله د انعام لایق څوک دی او د الله د غضب لایق څوک دی. په دې کې موږ پیغمبر ته محتاج یو، هغه موږ ته وښوو چې د انعام لایق دا دي النبیین او صدیقین او شهداء، او د قهر او د غضب لایق دغه دي انعمت علیهم مغضوب علیهم. په دې ټولو کې موږ محتاج یو پیغمبر ته، ځکه یو د یو ته رحمت للعالمین ویلي دي او بل ځای کې ویلي چې وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. د عذاب او د ثواب په دواړو کې موږ پیغمبر ته محتاج یو. وی دا اته قسمه تقریبا د دین نبوت ثابت شو او دغه د قیامت اثبات. دا اصول هغه ټول په دې صورت کې راجمع کړي دي. سورۃ الفاتحه دا ولنه تر اخره پورې د ذات او د صفات او بحث او ډیر زیات بحث په دې باندې علامه ابن قیم کړی دی. خپل یو کتاب کې مدارج السالکین وتوی د هر خبره نه د الله وحدانیت راستلې ده تر اخره پورې چې مغضوب علیهم او الضالین. ان شاء الله سلګونی تفصیل دی کې دیو بیا سبحان روان ترجمه شروع. اخر الرحمن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. اللہ رب العزت قل کلام محمد باندې شروع کو او حدیث کی راضی چې حمد اللہ رب العزت په خپل ځان باندې هغه وخت کې ویلو چې دنیا لا نو پیدا کړي او خلق من کړو چې تاسو د خپل ځان حمد نه وایي. څنګه سورۃ النجم کې راغلیو فلا تزکوا انفسکم، دا مطلب چې حمد زما صفت ته دا زما سره لایق دی، زما سره مناسب دی. تاسو به د خپل ځان صفاتونه نه کوئ، که خامخا سوای نو خپل عاجزي کوئ. ځکه د بنده سره تواضع ډیره مناسب ده. من تواضع لله رفعه الله. څومره چې یو بنده خپل ځان عاجز وګڼو الله به اوچت کی. اول کې ور سره دا مرادي لکه مفسرین چې وایي چې قولو الحمدلله رب العالمین، دا ور سره چې بندیان وایي چې ما د خپل ځان صفت کړې په الحمد سره، تاسو هم زما صفاتو کې په الحمد سره. دا بندیانو کلام دی چې دی دا سوای چې الحمدلله رب العالمین تر اخره پورې. نو دا هم پکې راشي ایاک نعبد و ایاک نستعین. ولکه چې دا د الله خپل کلام داسې وي چې هغه وینا کوله او تکلم یې کوله، هغه به څنګه وي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. هغه د عبادت نه کوي، نو د چا نه استعانت غواړي، بیا په اعتراض راځي. دیو جن علماء او دا ویلي چې قولو ګور سره یې چې بندیانو
ادری کے مانزتا یا اسی والحمدللہ رب العالمین اللہ دا صفت کوئے حمد وائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی الحمدللہ کلمہ دا شکر دا دا شکر کلمہ اکثر پا وقت کی ویل شی کہ اللہ پہ انسان باندھ نعمتو کی دا غیب مقابلہ کی الحمدللہ ویل شی سو جدید نعمتو نہیں وقت باندھی تازہ تازہ خوراکو کی الحمدللہ ہوئی اطعمنا و سقانا دغه نور نعمتونه چې الله د دې په حق کې کوم دعاګان نازل کړي او یو هغه نعمتونه دي چې هغه په انسان باندې د اول نه د ابتدا نه شوي دي چې د هغې شکریه دی نشي ادا کولی نو ځکه هر وخت کې به الحمدلله وایي د دې وخت نشته دی او نه دا پوره کېدی شي انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په خاصو وختونو کې دا حمد د الله ویلو وی آدم علیہ السلام چې پیدا شو نفعات ویسا اپرانجے اوکو نفقال الحمدللہ ندیوی چا الحمدللہ ولی داوم یو نعمت تے او دا ډیر لوی نعمت تے ذکر دا دیر ہو دا انسان پہ اختیار کنی ناساپا اپرانجیو کی نو کدی سر سنور تکلیف راغلے وے دیکھ خوار سوچتا دے مجھے بخیر خیریت سروشو نو الحمدللہ ہوئی شکر دے اللہ چی دا دماغا بخیر خیریت سرا اوشوا امونگے تکلیف نہ بچ نبی علیہ السلام ویلو کہ اللہ دا بندن پر لگا خبر رضا کی گی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغداد چن العبد ان یاکل الاکلتا فیحمده خوراکو کی نوی چا الحمدللہ او یشرب الشربتا شربتا فیحمده یا بوس کی نو حمد اوی چا الحمدللہ اللہ رضاشی ان اللہ لا يرضى عن العبد دا لگا خبر ہے لیکن اللہ پنیز باندې ډیر لوی خبر ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ ویلو ما من نعمت الا والحمد افضل سمر نعمتونه چې الله په دنیا کې کړي په انسان باندې او دې الحمدلله وی نو دا الحمد ډیر بهتر دا غي نعمت نه ځکه حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ویلو چې نبی علیہ السلام ویلو چې الله یو بنده باندې نعمت وکي هر څنګه چې که صحت ولا ورکی کمال ولا ورکی اولاد ورکی که خوراک او اسکاکو کی هر څومره نعمت چی او دی وی چې الحمدلله الله رب العزت وی چې زما نعمت د دې په مقابله کې ما ته ډیر کم ښکار شو چې دې باندې کومه کلمه وی ودا کلمه دا غینه افضل ده هغه ډیر کم ښکار شو بیا ویلو چې کدا ټول دنیا چې بدی کې سزي دا زما د یو امتی په لاس کې شي یوازې دا غشي او بیا دی وی چې الحمدلله شکر دې چې الله مال دومره ټول دنیا راکړه لکانت الحمد افضل من ذلك نو دا ټول دنیا هیڅ شي نه ده او د چې کوم الحمد وی دا هغه ټول نه بهتر ده عبد الله ابن عمر رضی الله عنه وی چې یو بندا د الله رب العزت څخه کلمات وی چې الحمدلله کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك الفاظ وینو الحمدلله کما ينبغي
لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فعضل على الملائکه، دا کلمې په ملائکو باندې ګران شو چې د دې سولیکو ویلاړې الله ته او تاسو کو چې یو بنده دی هغه داسې کلمات وی چې مونږ نه پوهیږو چې دا غي په حق کې سولیکو. الله رب العزت وی چې سی وي څنګه کلمې وي تاسو ما ته وایي. الله ته معلومه واخو تا تاسو یې تنادي د پاره کوو چې دې عاقبت او توفیق راغي دا سوي چې الحمدلله کما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. دا سوي نو بالله رب العزت وتوي چې بس اكتبوها كما قال چې د سويلي د غولي کې انور چې کله دې راشي نو زبو ول بیا دې بدله ورکوم هغه د لیکلو شي نه دی چې کله ما سره ملاقات وکي زبو ول بیا هغه عوض ورکوم. دا عظیمه کلمه کنه. ځکه نبی علیہ السلام یو حدیث کې ویلو چې طهور شطر الایمان، پاکواله هنیم ایمان دی. والحمدلله تملأ الميزان، او چې الحمدلله دی وینو د میزان څخه ډک شو. وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والارض، او چې سبحان الله والحمد لله دی وی او چې زمکه نه تر اسمانه پورې څومره خلا ده اټول ډک شو. بیا په کې د بلې کلمې ځای نه وي کدور پسې وی چې لا اله الا الله نو هغه بیا اسمانونه شلی او ځان لږه کوي برزي. دې کلمو کې دومره دا باقیات صالحات دي کنه ولکه صحیح مؤمن او مسلمان یې چې وي الحمدلله. څه مطلب؟ الله د کمال صفاتونه، د الله د اولوهیت صفاتونه خاص دي باغ پورې. الله د اولوهیت صفاتونه څه دي؟ یو دا چې یو قوم باندې ډېر لوی نعمتو کی، باران پیو کی، ملک آباد کی، رزق ول زیات کی، دا د کمال صفت ده. یا داسو کی چې یو قوم بدبختی، سرکشی، باغیانی او له هلاک کی، داوم د الله نعمتي پاتې خلق باندې. ځکه نوح علیہ السلام تویلو چې کله داغه قوم هلاک شو، چې نوح علیہ السلام کله چې ته کشته توخته او کیناسته نو وایي چې الحمدلله الذي نجانا من القوم الظالمين. شکر دې الله چې موږ دې بچ کړو دې قوم ظالمانو نه. یا الله رب العزت نعمتو کې ابراهيم عليه السلام له اولاد ورکړو، اگر کډیره زمانہ پسو هغه دقه وی چې الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق. شکر ادا کړه لوی نعمت د الله رب العزت. ازمو پیغمبر ته ویلو سوره بنی اسرائیل په اخر کې چې ته د الله حمد داسې ادا کوا. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. تبد الله حمد په دې طریقه بیانې چې کې بد الله د ذات تسبیح او صفائی د هر شریک نه، د هر ولد نه، د هر ضد او ند نه. دا بستا د حمد مطلبي. دغه سي حمد با جنتیان په هغه وخت کې وي چې جنت ته داخل شي. چې کله لور شي جنت ته نغیب وي الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. دا چې کله داخل شي او قدم کیدي نو بوای
نو چې بیا فکر وکړي چې دا خو یو نعمت چې الله او چې مونږ یې داخل کړو، یو بل نعمت چې مونږ سره کم غمو چې اسنا بل ځای ته لوړ شو دا غي غم نه اخلاص کړو، نو بیا به وي الحمدلله الذي اذهب عنا الحزن. شکر دې الله چې زمونږ نه ډېر لوی غم لري کو، امونږ د خپل مهمان خانه ته راوستو. ان ربنا لغفور شکور فاتور کی ویلو څلور درشم کې دا د نعمتونو ځای دی. بیا دریم مقام هغه دی چې جنتیان یو بل سره کینی ډېر وخت خبرې وکي مجلس او بیا کله پاسی کور ته ځي هغه وخت کې به موږ واخرو دعوانا وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. دې سورۃ یونس کې ویلو لسم آیات کې چې د جنتیانو آخري خبره به جنت کې دغی چې الحمدلله. دا د الله صفاتونه دي کنه، خاص صفاتونه د کمال صفاتونه دي ته ویلي چې هغه بل څوک نشي کولای بغیر د الله نه، بل څوک نو چاله سور کول شي نه هلاکول شي نو ته د ګناو نه معافي کول شي نه جنت ته بوتل شي نه د جهنم نه بچ کول شي. نو الحمدلله صفاتونه د کمال خاص الله لره دي. رب العالمین چې تربیت کوي د مخلوقات. ځکه انسان چې کله پیدا شي یوازې انسان نه، هر شی چې پیدا شي نو بیا د رزق په طلب کې د خوراک انتظام ځان لکوي. نور پسې رب العالمین وي چې څنګه مې پیدا کړې نو د رزق ذمہوار دې زېما، کاغه رزق جسمانی وي کاغه رزق روحانی وي نو زه به تربیت کوم. رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات ته تربیت کون کې د مخلوقات ته. عالمین چاته وي؟ وګوره دا جمع ده او واحد یو عالم او عالم ما سوا الله. د الله نه سوا چې خپل سدي که اسمانونه دي که زمکې دي، ملائک دي که انسانان دي که جنات دي که حیوانات دي، جمادات تی نباتات تی، دا ټول دیتا عالم وینو. نو دا یوم بسو چې ویلې وی چې رب العالم خدا عالمین جمع ولې وی وی دا قسمونو د وجنه وی چې قسمونه خو ډیر دي کنه. ملائک یو قسم دی، انسان بل قسم دی، جن بل قسم دی، حیوانات بل قسم دی، یو شان خو نه دي کنه. نو ځکه قسمونو ته اشاره وکړه چې هر شی الله د بل نه بل شانته بدل پیدا کړی. نو د عالمین اطلاق کله قرآن کې صرف په جن او انس باندې کیږي، دې ته عالمین وایي. کله کله سورہ فرقان کې ویلو چې شروع کېدو تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. برکت والا دی هغه ذات چې قرآن یې نازل کو په خپل بنده باندې څه دپاره چې شي يرون کې د پاره د عالمین او عالمین څوک انس او جن او دې تر لګل شي او دې يرین بل څوک نشته انس او جن. فلته مراد عالمین نه خاص دا دو قسم مراد دي. کله دین عام مرادی اسمانونو والا او زمکو والا، عام تینا مرادی اسمانونو والا او زمکو والا. دا خو ډیر راغلی قرآن کې او خاص کر سورۃ شعراء کې 30 آیات کې اسمانونو او زمکو یاد کړی چې دا عالمین دي. کله په هر مخلوق باندې
چې په دې ځمکو اسمانونو کې څه پیدا کړي دي چې مخلوق ورته ویل شي، هغې ته عالمین ویل دي. اعراف کې وی 450 کې الا له الخلق والامر، الا له الخلق والامر فتبارك الله رب العالمین. الله پیدا کولم کوي چې څه ګوره مخلوق داغه پیدایش دی، او الله فیصله هم کوي په دې کې. امر د الله فیصله ته وي، دې ته رستو عالمین ویلي چې فتبارك الله رب العالمین. رب العالمین دلته بهتره معنا انس او جن واغستې شي نو بهتر، او یا عام واغستې شي ځکه تربیت د الله دوه قسمه ډېر قسمه دي. تربیت د بدنم کوي، تربیت د روحم کوي. تربیت د انسان چې څومره ضرورت دي دا ټولو تربیت کوي. الرحمن الرحیم، هغه ذات چې به حد مهربان نهایت رحم والده. دا دو صفتونه د الله رب العزت هغه پسې ذکر کړل ځکه چې تربیت د انسان شي دی بیا محتاج ای برکت ته چې لویږي، یا ته د دنیا څوک انسان جوړیږي یا د آخرت، دا دواړه د الله برکات دي. الرحمن او الرحیم دې کې فرق دا دی چې رحمان ډیر عام دی، دی دنیا سره لګي. الله رحمت مسلمانانو مشتا په کافرانو مشتا، په دې دنیا کې په ټولو باندې دی. او الرحیم خاص رحمت یې په آخرت کې په مؤمنانو باندې. یو فرق یې دا دی. دویم دا دی چې رحمان هغه رحمت ته وایي چې هغه په ذریعه په واسطې سره یې لکه دې دنیا کې چې الله بنده باندې رحمت کوي نو څنګه یې کوي؟ په ذریعه په واسطې سره یې کوي. داسې چې پیدا کړي دی د رحمت لپاره پیدا کړي، که هوا ده، که اوبه دي، که نور دی، که اسمان دی، که ځمکه ده، دا اسباب د رحمت دي. نو په دې طریقه انسان باندې خپل رحم کړی او رحیم یې هغې ته وایي چې هغې کې واسطه نه وي. هغه الله قیامت کې انسان له په خپله دغسې د خپل طرف نه خپل رحمتونه او برکتونه ورکوي، واسطې او پکې نه وي. ځکه مخکې رب العالمین ووي، هغې کې صرف دا اشکال و چې کله خو یو بنده هم د بل تربیت کوي، د خپل غلام تربیت کوي، د خپل اولاد تربیت کوي، د خپل نوکر او د مزدور او د دې خلقو تربیت کوي. دا یو اشکال و که نه؟ رب العالمین صفت د الله دی. الرحمن الرحیم کې د هغې جواب وموکړو چې نه د بنده تربیت څه خبرې، هغې کې څومره نقصانات دي. یو نقصان دا دی چې هغه ستا تربیت کوي نو د څه غرض دپاره یې کوي، هغه دې دپاره تربیت کوي چې دی به رالوی شي او دی به سړی شي، نو زه به دمه شم. وګوره خپل غرض یې وپکړه، د الله غرض نشته دی. دویمه دا ده چې بنده د بل تربیت کوي نو د ده په مال کې دولت کې کمی راځي که نه؟ د الله خزانو کې کمی نه راځي. درېیمه دا ده چې د بنده تربیت کله یي او کله نه وي. ولې چې خوشحاله وي نو هر څه به ډېرې تربیت به دې کوي، او که خفه شو بیا به یې په ډاګه باندې پرېږدي. نو الله داسې نه کوي، هغه په هر حالت کې د مخلوق تربیت کوي. دغسې بنده به د چا تربیت کوي؟ خو د یو تن به کوي، د دوو به کوي، د لسو به کوي،
او الله د ټول دنیا تربیت کوي. الرحمن الرحیم دا مهرباني بل شانتی ده. هغه ذات چې عام رحمتونو والده په دنیا کې، هغه ذات چې خاص رحمتونو والده په آخرت کې. حدیث کې راغلی چې د الله سل رحمتونه دي کنه، دا یو یې دنیا ته را لېږلې او یو کم سلی آخرت تفریح دي. هغه یو رحمت چې مونږ ګورو نو دغه به حد او به انتها ده. ځکه دا یو رحمت تقاضا وګورو نو کله الله رب العزت حضرت مریم ته وی چې زید له در کومه سورۃ مریم کې وشتم کې او ته دا موای چې زما بسنګ زی پیدا کیږي لم یمسسنی بشر ولم اكو بغیا ولنجعله آیة للناس ورحمة منا. دا خو رحمت در کومه څومره لوی رحمت و عیسی علیہ السلام پیدایش او کله ایوب علیہ السلام تویلیو چې مرض ته نه لری کو وآتیناه اهله ومثلهم معهم رحمتا من عندنا. هغه ته دغه رحمت اومنتو چې ټول اهل او دغه مثل نور پیدا شو. نبی علیہ السلام په حق کې ویلي سورۃ انبیاء کې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مونږ دنیا ته لېږلې ته رحمت د ټول دنیا لپاره. یو سلوم کې ویلو دې رحمت ته وګوره، دا یو رحمت چې د خلاصي نه دی چې نبی علیہ السلام را لېږل دنیا ته څومره لوی رحمت و. ذوالقرنین دیوال جوړ کو یاجوج واجوج ته نو بیا وی چې هاذا رحمت من ربی، دا رحمت د رب زما چې ما باندې وکړ. نو دا یو رحمت ته او غار چا ته رسیدلې ده، څه حد او څه انتها نشته ده. مالک یوم الدین هغه ذات چې مالک دروازې د فیصلې ده، مالک دروازې د بدلی او د جزا ده. د څلورم صفت ته آخري الحمدلله یو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تر دې پورې دا حصہ په سورۃ الفاتحه کې دې ته د الله یې سویل چې حدیث کې راځي چې ما بنده سره مونږ تقسیم کړی دی، صبر خپه کې زما ده او صبر خدا هغه ده. هغه دا سورۃ الفاتحه یادوله دې تقسیم کړی و. تر دې پورې د الله یې سشوا دا صفاتونه شو صلو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ورپسې بیا هغه حصہ ده چې هغه مشترکه ده، بنده عاجزي کوي خپل رب ته او خپل رب په هغه باندې رحم کوي، قبولیت ولا کوي. امام رازی رحمت الله علیه وی چې دې جملو کې ډېر ښایسته ترتیب دی چې اولی الحمدلله وی څه مطلب، بیا رب العالمین وی څه مطلب، بیا الرحمن الرحیم وی، بیا مالک یوم الدین وی. دا الله معنا دلته کې خالق دی، دا الله معنا دلته کې خالق دی. شیخ د پینډه بوي یو قانون به دلته پیش کاو چې دا خدای الله د ذات نوم دی، اسم د ذات وتویل شي، نو خالق ته څنګه اخلو، هغه یو صفت ته نو دې سم صفت څنګه غستې شي. ودا یو قانون دی چې کله یو بنده
په یو صفت کې دومره مشهور شي چې ټوله دنیا پیژني، هغه ته بیا څوک نوم نه اخلي، نوم ورته نه اخلي، نوم بیا چا لاړ ورځي هم نه، بس په هغه صفت باندې یادېږي. هغه صفت یې دومره شهرت ته ورسي نو لکه دا شو دنیا کې حاتم طائي هغه په سخا باندې مشهور و، دا هغه نوم دومره چې واغستی شي نو دا نه وي څوک چې دی نوم دی، وي دا به سخي ته وایي نو. او چې څوک په دنیا کې سخاوت کوي نو خلک وایي وي دا حاتم طائي دی. نو هر یو حاتم طائي دی خو یو سړی و پخوا مړ شوی دی، نور کم دی نه، دا هغه صفت پکې راغی، هغه صفت یې دومره شهرت ته ورسېد. یا حضرت علی چې په شجاعت کې انتها ته رسېدلی و، نو دیو جنب نوم یې دومره نه دی استعمال شوی لکه هغه صفت چې استعمال شوی دی. څوک ورته شیر د خدای ویو، څوک ورته نشان حیدري او دا صفتونه ولي، هغه صفت یې دومره مشهور شو. یا دا یو مقوله ده چې خلق وی لکل فرعون موسی، د هر فرعون دپاره موسی شته، نو بل فرعون خو نشته نه بل موسی شته. د دې څه مطلب شي چې کله یې په داخل کو، د دې دا مطلب شي چې اوس د فرعون نمراد باطل پرستی او د موسی نمراد حق پرستی. نو مطلب دا شي چې د هر باطل پرست دپاره الله حق پرست پیدا کوي. یا خلق نوی سکل دورانه دا خو وجه ته پخوا تېر شوي، خو هغه صفت یې دومره شهرت ته ورسېد. نو ځکه چې الله ذکر شي نو مراد تېنه خالق شي، ځکه د الله دا صفت ډېر شهرت ته رسېدلی دی. لکه د الله نوم دی خو لیکن مراد تېنه صفت دی. نو امام راضي وی دی کې دا مطلب شو چې خلقتک انسان ته مې پیدا کړی فحمدنی زما حمد کوه. بیا وی چې پیدا مې کړی نو ربیتک، بیا مې ستا تربیت وکړو، نو زه رب العالمین شوم. وعصیت فسترت علیک، زما نافرمانی دی وکړه نو ما در باندې پرده واچوله، نو انا الرحمن، نو زه رحمان شوم. ثم تبت فغفرت لك، بیا دې توبه ویسته نو ما ته معافي وکړه، نو فانا الرحیم، زه رحیم شوم. او ثم طلبت الجزاء، بیا دې زمانه بدله غوښته، زمانه دې سوالونه کول، نو ما دله درکړل، نو انا مالک یوم، زه مالک یوم الدین شوم. نو ټول کارونه مې ستا پوره کړي دي که نه، چې پیدا مې کړې نو الله شوم، چې تربیت مې ستا وکړه نو رب العالمین شوم، چې پرده مې در باندې واچوله، ډېر غلطۍ دې وکړې، ډېر خطایۍ دې وکړې، خو ما در باندې پرده واچوله نو زه رحمان یم. او تا معافي وغوښته او ما درته وکړه نو زه رحیم یم. او بیا دې ما نه د خپلو عملونو بدله غوښته نو مالک یوم الدین. نو ما خو ټول کارونه کړي دي، نو څه داسې وکړه چې ما سره وعده وکړه چې ایاک نعبد و ایاک نستعین. ولې بل څوک شته؟ زما بندگی وکړئ خاص. آخری صفت یې مالک یوم الدین ذکر کو، ځکه په عبادت او استعانت رستو مرتب کړل. دا مشهور صفت ته د الله رب العزت مالکم راضی، ملکم راضی. د بعضې قرات کې ملک لفظ راضی،
خو مالک د هغې نه ډېر اوچت دی. ځکه وایي مالک هغې ته وایي چې تا له درکوي خو ستا نه په تمه نه دی، هغې ته مالک وایي. او ملک هغې ته وایي چې خو ځای ته ورسېد او کرسۍ ته ورسېد خو هغه ستا نه غواړي، کله در باندې ټکسونه لګي او کله در نه جرماني غواړي او کله در نه څه غواړي. نو ډېر فرق دی په میان د مالک او د مالک کې که نه. دیو جن حدیث کې راغلیو چې سفیان ثوری رحمت الله علیه ویلو چې اخنا او اسمن ډېر بد نوم او ناکاره نوم څه دی؟ ملک الاملاک او ملک الملوک، دا نوم کې ښودل چاته. هغه بیا وی لکه شاهان شاه، دا نوم کې ښودل. دا خاص صفت د الله دی، بل څوک به نه کوي. یوم الدین، دین څه ته وایي؟ دین اسلام ته هم وایي. د یو معنا راغلی قرآن کې اسلام، ان الدین عند الله الاسلام. دین بدلی ته هم وایي، بدله ورکول. لکه دلته چې راغلی دی هغه ورځ چې په هغې کې به خلقو ته د خپلو اعمالو جزا او سزا ورکول شي، بدله به ورکول شي. نو مالک یوم الدین یې ورته وایي، د جزا او د سزا مالک. او دین په معنا د قبضې سره هم راځي. اینا لمدینون، قیامت کې به د قیامت انکار خلقو کو. ویلیو چې کله مونږ مړ شو او خاور شو اډوکي شو نو بیا به مونږ د الله په اختیار کې راځو. اینا لمدینون، د الله قابو کې به راځو. دین په معنا د توحید سر راځي. لکه سورۃ بقره کې راغلی 256 کې لا اکراه فی الدین، عقیده. په عقیده کې زبردستی نشته، ځکه کېدی نشي. زبردستی خو چې ته په یو بنده باندې کوې نو د هغه په خلاصو خپو په ژبه په دې به وکړې، نو په زړه یې خو نشي کولی. د هغه په زړه کې چې هر څه ته ترې نه خبر دی به زبردستی کېدی نشي. دا به یو سړی په خپله خوښه باندې وایي، هغې ته عقیده ویلی شي. دین په معنا د طاعت سر راځي، عبادت د الله کول. سورة توبه کې ویلیو د یهود نصاراو په حق کې چې ګوره ولا یدینون دین الحق، دی د الله بندګي نه کوي په صحیح معنا کې. دین په معنا د حد جاری کولو سر راځي. سورة نور کې راغلیو چې کله تاسو کوړی ورکوئ سل نو ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله، ولې نرمیونه کوي د الله په دین کې، د الله په قانون کې، په حد جاری کولو کې. دین په معنا دعا سر راځي. سورة مومن کې ویلو 14 کې فدعوا الله مخلصین له الدین، الله ته आवाज وکړه خو په اخلاص سره. دا आवाज کول الله ته دا دین دی کنه، دین یې ورته ویلي. ادي په کې دا ډوي حسابي نه وی دا څه خبره که سړی بل چاته आवाज وکړه کنه. دا معنا چې دلته کې کوو چې مالک یوم الدین په معنا د جزا او د سزا سره. دا سورۃ ذاریات کې راغلی او شپږم آیات کې چې انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، جزا او سزا به واقع کیږي، قیامت رښتیا ده. دا یې څه د الله رب العزت صفتونه د کمال. اوس بنده خپل عاجزي کوي الله ته، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اقرار کوي چې الله ما او پیژندې، په دې څلورو صفتونو سره مې او پیژندې چې ته خالق یې، ته رازق یې، ته رحمان یې، ته رحیم یې، ته مالک یې. داسې مې او پیژندې چې لکه په سترګو دې وینم. نو ایاک نعبد، خطاب ورسره شروع کړه، خاص تا
داسې خبره خو علم هغه چاته کوي چې ورسره مخامخ ولاړي که نه. دا ولې خطاب وکړو؟ ځکه چې الله رب العزت په دې خپلو صفتونو سره بنده ته داسې معلوم شو لکه چې بلکل دی یې ویني او حاضري. حدیث دا معنا وکړه چې نبی علیہ السلام نه تپوس شو چې احسان څه ته وایي؟ مل احسانو؟ نبی علیہ السلام احسان دی ته وایي چې ان تعبد الله کأنک تراه، چې ته د الله عبادت په داسې توجه سره کوې لکه چې تی وینې. دا اول مقام دی. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، که دوره توجه نشي کولی نو دوره خو کم از کم ووایه چې الله ما ویني. دې دی کې اول مقام ذکر کوي ایاک نعبدو کې، چې مانځه کې به دومره توجه پیدا کوې چې لکه ته الله سره خبرې کوې. دا ډېر اوچت مقام دی. د مانځه شان ولې ډېر اوچت دی؟ ځکه دې ته معراج ویلی شي که نه. لکه نبی علیہ السلام چې تللی و معراج ته، دا مونځ د هر مؤمن معراج دی. دې چې نیت وتړي نو بس د الله دربار کې حاضر شي او خبرې شروع کړي، او چې سلام وګرځي نو بس راووتو د الله دربار نه راووت، کلام خلاص شو، معراج ختم شو. دیو جنا علماء لیکلیو چې دا څومره چې نبی علیہ السلام د دعاګانو ویلي دي چې دا دعا وایي کوم وخت کې قبلیږي نیمه شپه کې او د فرض مانځه په آخر کې نو آخر نه مراد وي مانځه کې دننه چې سلام دې راني ګرځولې، ولې چې سلام دې وګرځاو خو ته راووتې نو بیا څه کوې؟ دا قبلیږي خو دغه وخت کې چې ستا معراج شروع دی، ستا کلام او ذکر مذاکره الله سره شروع دي، نو دې وخت کې قبلیږي سوال وکړه چې دا سلام دې نه ګرځولې. چې سلام دې وګرځاو خو ته راووتې نو اوس څه کوې؟ هغه شان خو اوس نشته، هغه مقام اوس نشته. یا الله خاص تا بندگی کو او خاص تا نه مدد غواړو. دا دوه جملې ذکر کړې. ایاک ځکه مخکې کو چې جګړه په عبادت کې نه ده. دا اول نه چې دا دنیا ته دین راغلی دی او جګړه شروع شوې ده. څوک مسلمانانی او څوک کافرانی، څوک د الله دوستانی او څوک یې دشمنانی، څوک د الله په نوم باندې ځان قرباني، جان قرباني او مال قرباني، او څوک د شیطان په نوم باندې. نو دا جګړه ده که دا جګړه دې په څه کې وه؟ دا جګړه په عبادت کې نه ده چې ګنې دا یو وایي چې زه عبادت د الله نه کوم او دا بل وایي چې کوو به نه. جګړه په تخصیص کې وه چې دا یو ډله وایي چې عبادت به د الله کوو خو خاص کر، او دا نور وایي چې نه ولې د الله به هم کوو د نورو به هم کوو. دا خو ګوره دا هم د خدای اولیاء دي او نیکان دي بندیان دي، الله ولا روزي ورکړي دي که نه. داسې به نه کوو، دي به نه خفه کوو که نه. دا جګړه صرف په دې کې وه. ځکه قرآن دې ځای کې ایاک وایي چې خاص تا عبادت به کوو د بل چا نه، او خاص تا نه به مدد غواړو د بل چا نه. ولې؟ ځکه عبادت هر چا کوو، استعانت د الله نه هر چا غوښتو، لیکن تخصیص یې پکې نه کوو. الله یې یوازې کړی نه و پکې، نور یې هم ورسره راوستي وو. مشرکینو د مکې به چې طواف کوو نو دا به یې وي ښکاره چې لبیک 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 لا شریک لک لبیک الا شریکا. یا الله ستا دربار کې ولاړ یم، ستا خدمت کې حاضر یم، او دا اعلان کوم چې تا سره شریک نشته. هو داسې شریک در سره شته دی چې تا په خپله خوښه باندې د چا په زبردستی نه
په خپل خوخه دی هغه اختیار ورکړي هغه ذمہوار ګرځولې دا څه در سره شته کنه دا تخصیص باطل کو کنه ځکه نبی علیہ السلام هغه ته وی چې بس آپ لمزه تر دې پورې وای چې لا شریک لک لبیک بس هغه بتلا په چې نه الا شریکن جګړه دقه کې وخه ځکه قران ایاکا مخکې کو چې ګوره خبره د تخصیص ده خاص تا عبادت کو خاص تا مدد غواړو عبادت ستوي انتهایی عاجزی تذلل لا ذلول تصير الارض انتهایی عاجزی تذلل ګوره کومه ځمکه باندې په کومه لار باندې چې خلق ډیر ځي کنه مخلوق په چلیږي را چلیږي نو عرب سوی وی ارض معبد دا ځمکه ویسه په خپو کې ریګمال کړه پیمانه کړه ارض معبد هغه تولیدانو مخلي څنګه هغه کې عاجزی او تذلل او تابعداري او تضرع پکې زیاته ده کنه عبادت یې دا ځای نه راغسته چې بس الله ته عاجزی کې انتهایی عاجزی دې ته عبادت وایي علامه ابن قیم دی یو معنا کړو د عبادت خپل کتاب کې چې عبادت څه شی دی العبادة عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية يقدر بها على النفع والضر چې ته دا عقیده او ساتې او دا علم راولې چې زما دا معبود چې دی د ده په ما باندې غیبي طاقت دی غیبانه طاقت دی داسې غیبانه طاقت چې د هغې د لاندې دی زما په نفع او نقصان باندې قادر دی هر وخت کې يقدر بها على النفع والضر دا عقیده به اول ساتې د یو چا په حق کې بیا وی چې د دې عقیدې لاندې فکل دعاء وثناء وتعظیم ينشأ من هذا الاعتقاد فهي عبادة بیا چې ستا د خولې نه سواتو څه صفتو یا تا چغه وواله یا تا تعظیم وکړه په زړه باندې دا ټول په عبادت کې حسابېږي لکه زمونږ چې د الله په ذات باندې دا عقیده ده او دا شعور دی چې دا په مونږ باندې یو غیبانه طاقت دی داسې چې هغه هر وخت زمونږ په نفع او نقصان قادر دی چې څه کوي نو کولی شي